را مننه بلال جان صاحبو دا نظم به ووایم وی چې د پټي د کاره ستړی شوم بېدمه شومه چې د پټي د کاره ستړی شوم بېدمه شومه ځمکې اسمان خو خوله ورکړې وه لږ سوري ته شوم څادر مې خپل را منجله د سر د لاندې کو په ځمکه سملاسته ما وې لږه دمکه ومه چې ساه مې واغسته او لږ شانته پرکاله شومه د لیونو کریکو اواز مې په غوږونو راغی چې یوه ښځه د سر مې راچوت کو سترګې مګم ګیر چاپېره ګورم او تر نظر چې کله زما وینښتو چې یوه ښځه د پټي په نرۍ پوله باندې د را روانه د اتو کالو ماشومې سره د بېوسۍ اوښکې په خپله لوپټپه کوي وړو سلګو کې اوږدې اوږدې خیرې کولې ماشوم یې خو هم لاس په غوږونو باندې کلک ایښي وو دواړو غوږونو نه یې سرو وینو وښلې دارې ما وی خور دا ولې په دې ماشومه څه چلو شو هغې د اوښکو ډکې سترګې چې راواړولې مرۍ یې ونښته خو دومره قدرې ویې ویل خدای دې د داسې ظالمانو خلکو بیخ وباسي پردي بچي چې خواروي خپلو بچو دپاره دلته په لاره کې یو څو تنه ډاکوان ناسو راته راپاڅېدل دوی مور خو رډونه لرله د دې ماشومې په غوږونو کې د سرو والی وې ماتې ایستلې ورکولې مې دوی صبر نه کو په بېدردۍ یې په زور باندې راچک وښلې دواړه غوږونه یې ترې وشلول ړنده یې کړله ماشوم یې خو هم لاس په غوږونو باندې کلک ایښي وو وړې چاچۍ یې وې لړلې په سرو وینو باندې د ډېره درده تاوېدله پړقېدله داسې سم پسې چل کېدو د درده تاوېدله داسې دا چې د مور په تړمو اوښکو کې لمده ښکارېده دا چې د دې ماشومې وینو باندې سره ښکارېده انګاره دغه لوپټه دې پې ګواه اوسېږي په دې ماشومه چې کم ظلم ظالمانو وکړو